Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my channel. په دې ویډیو کې به موږ د انګلیش د ففت انګلیش چې دی څلورم نمبر چپټر د هغې څومره ګرامر سیکشن دی یا انګلیش پورشن دی د هغې په باره کې به موږ سټډي کوو. ټیک شو. نو موږ اولنی ټاپک زموږ سره دی بایوګرافي اف فیورټ پرسنالټي. یو فیورټ پرسنالټي دی د هغه ستاسو یو فیورټ پرسنالټي ده او د هغې بایوګرافي تاسو لیکئ نو هغې دپاره به پنځه کمپوننټس چې دي پنځه ایلیمنټ دي د بایوګرافي د لیکلو دپاره. ټیک شو. اولنی نمبر زموږ سره دی ډیټ او پلیس اف برث، په کوم ډیټ باندې پیدا شوی او په کوم ځای کې پیدا شوی. لکه موږ وایو چې په پلان کې ډیټ او په پلان کې ځای کې پیدا شوی. دویم نمبر اپشن زموږ سره راځي ایجوکیشن، هغه ایجوکیشن څومره و. ټیک شو. په پلان کې ځای کې میټرک وکړو، اف ایس سی پرایمري پلان کې دا ټول چې دی نو دا په دې کې په ایجوکیشن کې موږ مینشن کوو. بل زموږ سره راځي کیریر. څه شی؟ کیریر مطلب دا دی چې هغه څه کار به کوو، ډاکټر و، انجینیر و، استاد و، یا بل څه یا بل څه یا بل څه. ټیک شو. نو دې ته موږ کیریر وایو. ټیک شو. بل موږ سره راځي ریزن فار فیم. ټیک شو. د فیمس کېدو دپاره د هغه فیمس کېدو دپاره څه شی ریزن څه و. یاره چې دی ته یې دغه لیکې بایوګرافي لیکې نو دی به هم څه فیمس پرسنالټي به نو د ریزن فار فیم څه شی. ټیک شو. بل زموږ سره راځي میجر اچیومنټ. ټیک شو. میجر اچیومنټ مطلب په څه کارونه یې کړي. ټیک شو. په دنیا کې یا په خپل لایف کې څه کارونه کړي نو دې ته موږ څه شی وایو. د یو سړي موږ بایوګرافي لیکو نو که چېرې موږ نه تپوس وشي چې د بایوګرافي دپاره څو دغه چې دي پوینټس یا کمپوننټس دي د بایوګرافي د لیکلو لپاره نو موږ به وایو چې 5. ټیک شو. بل زموږ سره راځي ډپتانګ. ډپتانګ چې دی دا په مخه بار راځي نو تاسو په دې کې دا ډپتانګ وپېژنئ. ډپتانګ چې دی وایي دا کمبینیشن اف ټو واولز دی. دوه واولز به رایوځای شوي او موږ له به یو ساوند ناکړی یا ټو آر لیټر ان ا سنګل سیلیبل. ګورئ دوه واول به راوځای شوي هغې به موږ له څه راکړی سنګل اواز به یې راکړی. د ساوند بګین with one vowel and move toward the another. په دې کې به دا خبره چې اولنی واول چې دی د هغې نه به اواز شروع کېږي او دویم واول چې دی نو د هغې باندې به اواز چې دی هغه ختمیږي. ټیک شو. لکه په دې کې زموږ سره څه دی سایل کې زموږ سره یو ډپتانګ دی. ډپتانګ موږ وایو چې دوه واول به نو او آی په دې کې دوه واولز دي راوځای شوي دي نو سویل. ټیک شو. د او نه شروع شو او په آی باندې ختم شو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي پلان. څه ای آی ان نو این. ټیک شو. په ای باندې شروع شو په آی باندې ختم شو. بل موږ سره کاو راځي. کاو زموږ سره په ډپتانګ کې راځي نو کاو چې دی په او باندې شروع شو په ډبلیو باندې ختم شو. نو دقسې ورډز ته به موږ څه شی وایو ډپتانګ به ورته وایو. لکه په دې کې هم زموږ سره ګوینګ کې او آی چې دی دا ډپتانګ، ټاون کې او ډبلیو چې دی دا ډپتانګ، په دې کې ډیر کې د ای ای چې دی نو دا ډپتانګ دی. ټیک شو. په آی وای چې دی نو دا هم زموږ سره ډپتانګ، په دې کې او یو چې دی نو دا ډپتانګ. ټیک شو. ډپتانګ موږ وپېژندو چې ټو واولز به ټو واولز او موږ له به راکوي سنګل ساوند نو هغې ته به موږ څه شی وایو، هغې ته به موږ ډپتانګ به ورته ووایو. بل زموږ سره راځي look at the picture and notice the use of preposition and direction in the sentence given below. په دې کې دا موږ له یو دغه راکړی یو فیکچر راکړی چې یاره په دې کې موږ پریپوزیشن چې دی باید څنګه استعمالو. نو ګوره د bird are flying in the air. in the air. ټیک شو. دا ان چې دی دا لفظ دا زموږ سره پریپوزیشن دی نو که په ایر کې څه کار کېږي نو په هغه ټایم کې به موږ څه شی استعمالو ان به استعمالو. ټیک شو. the rabbit is sitting under the tree. under the tree. ټیک شو. under لفظ چې دی دا پریپوزیشن دی. the girl is zipping about the pond. نو girl چې دی دا زموږ سره zipping کوي مطلب په هغه رسۍ باندې ځي about the pond په تالاب له پاسه. یا ان فرنٹ اپ هم زموږ سره څه شی دی پریپوزیشن دی. آن چې دی هم زموږ سره پریپوزیشن دی. بټوین هم زموږ سره پریپوزیشن دی. ټیک شو. بل راځي زموږ سره ورلډ مینینګ.
ورډ مینینګ چې دی د ما تاسو ته ویل دي چې یا د سینونیم انټونیم په شکل کې راځي یا د ورډ مینینګ چې د پلان کې ورډ مینینګ سره ټیک شو. نو اگزوټیک موږ څه ته وایو؟ اگزوټیک برایټلی کلر تیز کلر ته موږ وایو یا ایکسایټینګ اینڈ یوزول یا فارن ټیک شو. بل موږ ویویټ دا چې دی برایټ ته یا کلیر ته ټیک شو. شاک چې دی دا موږ ویری سرپرایز او بل او پی ټي چې دی اپټ دا څه ته وایي؟ چوز ته ټیک شو. بل ورډ زموږ سره اناګرام راځي. اناګرام هم بار بار راځي نو په هر ویډیو کې ځکه موږ ډیسکس کوو موږ وایو که چېرې دا ویډیو څوک په فرست ټایم ګوري نو د هغه لپاره به اسانتیا ټیک شو. اناګرام از ا ورډ دیټ از میډ بای ری ارینجینګ د لیټر اف انادر ورډ. یو ورډ دی هغه موږ ری ارینج کو او بل ورډ ته جوړ کړو دې ته موږ څه شی وایو؟ د یو بل اناګرام ورته وایو. لکه په دې کې نیست چې دی د دې نه موږ دا لفظونه موږ رايوځای کړي دي د دې نه موږ سینټ جوړ کړی دی او بل ته موږ ټینس جوړ کړی دی. دا درې ورډ د یو بل څه دي؟ اناګرام دی. پلو فال دا چې دی دا ورډ زموږ سره راغلی ټیک شو. دا په پی ایس ټي زما په خیال مردان په هغې کې راغلی ټیک شو. نو دا اناګرام پلو فال یا واپ چې دی دا زموږ سره اناګرام دی. سایلنټ اینډ لیس او لیسن چې دی دا زموږ سره اناګرام دی. بل زموږ سره ټیم میټ او څه میټ دا زموږ سره څه دي؟ دا اناګرامز دي. اناګرام به موږ څه ته وایو؟ چې ورډ یې هغه موږ ری ارینج کو د هغې اے بي سي حرفونه چې دي هغه موږ څه کو؟ ری ارینج کو بل ورډ ته جوړ کړو. دا دواړه به او د دواړو به شرط په دی چې د دواړو به مینینګ فل ورډز وي ټیک شو. دا کم ورډز چې دا به زموږ سره مینینګ فل نو هغې ته به موږ څه شي وایو چې دا د یو بل څه دي؟ اناګرامز دي. بل زموږ سره راځي مسکولاین فیمیناین او نیټر. مسکولاین موږ څه ته وایو؟ مذکر ته. څه شي ته؟ مذکر څه ته چې موږ په اردو پښتو کې ورته موږ مذکر وایو ټیک شو. وایي ار ناون یوز فار مین دا د سړي دپاره یا بوای دپاره یا د میل انیمل دپاره دا مسکولاین چې دی دا به استعمالیږي ټیک شو. د مین دپاره سړي د بوایز دپاره یا د میل انیملز دپاره. بل فیمیناین چې دی دې ته موږ په پښتو کې مؤنث وایو. څه شی ورته وایو؟ مؤنث. مؤنث چې دی وایي دا ار یوز فار وومن یا به د ښځې دپاره ګل د جنۍ دپاره جنکو دپاره یا فیمیل انیمل د فیمیل انیمل دپاره به څه کېږي؟ دا به یوز کېږي. څه شی؟ فیمیناین. او دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ مؤنث وایو په پښتو کې ورته مؤنث وایو. بل زموږ سره راځي نیټر. څه شی؟ نیټر چې دی ریفر ټو تھنګ دیټ هیو نو جینډر وایي هغه څیزونه چې هغې جینډر نه وي ټیک شو. جینډر مطلب چې نه میلي او نه فیمیلي موږ یې په میل او فیمیل کې نشو حسابولی نو هغې ته به موږ نیټر وایو ټیک شو. دا نیټر بل ځای کې موږ ډیفینیشن کړو چې هر هغه څیز چې هغه نان لیوینګي. څه شی؟ نان لیوینګي نو هغې دپاره به موږ هم موږ څه شی استعمالو؟ دا نیټر لفظ به استعمالو. لکه اوس موږ مثالونو ته وګورو. نیفیو چې دی از لرنینګ ټو رایډ ا بایسایکل. نیفیو چې دی دا زموږ سره مذکر دی ټیک شو. وی سټے ان هوټل په هوټل کې موږ سټے وکړو نو دا هوټل چې دی دا زموږ سره نیټر دی. دا موږ نشو ویلی چې دا هوټل میلو که فیمیلو. بل زموږ سره راځي رضا میټ هیز آنټ لاست ایئر. نو آنټ چې دی دا زموږ سره مؤنث دی. لاینس چې دی دا مؤنث دی. ګرینډ فادر چې دی دا مذکر دی او فارم هاوس چې دی نو دا زموږ سره څه دی؟ دا دواړه پکې نیټر دی ټیک شو یا ورته نیوټر. دا دواړه دغه دواړه قسم چې دی ویل کېږي. نو نیټر او فیمیناین مسکولاین چې دی هغه موږ په دې ویډیو کې وپېژندل ټیک شو.